زما جی مدثر شاه نوم دی او دلته جی دا دلته بېنظیره دفتر ته د خلک راغلي د بېنظیرې پیسو دپاره دلته انتهایي رش دی جوړ کړی دی او د دې د وجې چې یاره لکه دا خلک دی ته مفتې پیسې میلاویږي نو دا کم کرونا مسله چې ده دا به ډېره زیاته پیلو شي. بل شکر دی زموږ نو شیرکلی افیکټډ نه ده، دا به هم د دې د وجې افیکټډ شي چې دا د نظامپور جهانګیري د یو ځای بل ځای شیدو پبي اکبرپوره د دغه علاقو خلک راځي او دلته پیسو دپاره نو موږ ته دلته لکه ډېره غټه مسله ده. ډاکټران هم دي دلته کلینکس هم دي، نور هم داسې دکانداران دي چې هغه غریبانان به د دې د وجې افیکټډ شي. نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې د دې د روکتام دپاره ډي سي صاحب ته دی ته خواست کوو چې د دې د روکتام دپاره د کار وشي. ډېره مهرباني. دا پیسو لپاره راغلی وي د بېنظیره دفتر ته دا کوډي نه نو دا وایي چې سبا راشه او بله ورځ راشه او کارونه یې هم نه کېږي. نو دفتر والا وایي چې اوس نېټ خراب دی او د پیسې باندې شوي چې دا رب لتلې دا عمرې لتلې دا ګاډې رېته دا شرې دا خو یو خو په وخت یې و که نه. اوس خو پاسپورټونه ختم شوي دي، هر څه ختم شوي دي او ډېټه د تېر وخت راخسي او پیسې اوس بند کړلې. نه ما نوم نه پکې راغلی، ما نوم پکې هم نه راغلی. سلیمه د بدرخو مسله دا چې پیله د سکول ته لاړم نمبر 1 ته ما پیسې راغلي په هغه باندې نو زه لاړم ګوته مې لګولو نه ګوته نه لګېدې. نو دی ما ته دا ونه چې دا ستا دا ګوته نه لګي صبر وکړه نادرې سره مو دغه وکړه دا وکړه که نه. نو چې بیا پرون بیا لاړم نو بیا هم ګوته نه لګېد. نو دی به موږ ته ویلو چې صاحب تاسو ګوته نه لګي تاسو دا د تکلیف بیا مه کوئ، دوباره راشئ نادرې والا راشي دغه والا راشي نو تاسو دا ګوته به بیا ولګي. اوس پرون ما دې ستا پیسې بلاک شوې نو دا راغلي پیسې څنګه بلاک شو جي؟ نو خو دغه پورې یار دا ځم او راځم او کله کله یو ځای او کله دې څه فایده شو دې موږ ته خو دا سہولت نه میلاوي. جو سہولت نه میلاوي څه دپاره چې ما ته ویلی پیله رات باندې چې دا ګوته نه لګي ته صبر وکړه انتظار وکړه. نو کله یو ځای ته بیا پرون بیا لاړم بیا راته ګوتې لګولې نو بیا راته اخري وایي ستا ګوتې نه لګي. نو دغه مسله صاحب زموږ به دا مسله موږ ته حل کړي چې نه راکوي هم دې راته وایي چې راکوي هم دې راته وایي چې دا خبره حل کړي راته. دا به موږ راځو دا څومره تکلیف ته دي پوه شوې. دغه مسله ده زموږ جي. ښه جي زما نوم جي عجب خان موږ د اکبرپور علاقې یو. ښه جي موږ هغه بل هفته کې مرالو جي دی وي سیسټم خراب دی دی بابو صاحب ووی نوم یې خو نه راځي راله جي خو محمود نوم یې جي. هر هفته کې راځو دی وایي جي 10 ورځې بعد راشي او 60 ورځې بعد راشي او دا خبرې کوي سیسټم یې بند دی او زما د کور والا د بېنظیرې پیسې وي جي چالو په چالو وي اوس یې بندې کړي دي. کله وایي پاسپورټ او کله وایي موټرسایکل باندې او کله وایي چې د چا کوري غریب او مستحقو خلکو ته جیم دا پیسې نه میلاویږي. کوم چې مالدار خلک دی ته دا پیسې میلاویږي او زموږ غریبانانو ته موږ بېکوره خلک یو، کورونه هم نشته، غریبانان خلک یو جي او کار روزګار هم نشته جي او د لږې مرو جي موږ ته هېڅ هم نه رارسي. د حکومت د طرف نه جي موږ پسې دا کارډونه هم بند کړي دي، هر څه بند کړي دي. مهرباني وکړئ چې جي زموږ مستحق خلک یو او دا موږ ته کولاو کوي چې زموږ څه ذریعه روانه شي جي. فیض عالم جبای نه جي ما ته وایي پیسې میسج راغلی دی او دی راته ووایي چې ناظرې ته دغه ته لاړ او دی وایي هلته بیا لاړ نو موږ 2-3 ځله لاړو او بیا پیسې راته نه د 12,000 روپۍ راغلی چې وصول کا نه هلته 2-3 ځله لاړم دي. خیرآباد ته لاړم، خیرآباد کې میلاو نه شو. بیا پرون 2 ځله خانکوی ته لاړم کالج ته هلته هغه یې وایي چې بېنظیر دفتر ته لاړ شه. نو بېنظیر دفتر ته اوس راته ووایي چې بیا هماغه ځای ته لاړ شه. ځکه چې کوم مستحق او غریبانان خلک دي چې هغه پاتې دي له دې پروګرام نه چې کوم دی هېڅ نه میلاویږي او نه مستحقو خلکو ته دې میلاویږي. پوه شو چې کوم بې مستحق لري هغوی ته دا څه میلاویږي موږ ته هېڅ هم نه میلاویږي جي. جی دا مونږ امشید جی راخیش کنه جی دا مسئله دا جی چې مونږ ته پیسې 12,000 روپۍ منظوري شوي دي او مونږ سکول ته لاړو او هغوی وایي چې یاره تاسو دا ګوتې خرابې دي کړی و 15 تاریخ راسې کارونه هم نشته حالات خراب دي جي غریبانان خلک یو دقې ته مونږ په دې بس ځان له اوړه دانې والو ماته بچو ته پیسې والو هغه هم نه میلاویږي. منډې وهو دلته راځو دیم هم راته وایي دا سیسټم باندې دام
موږ ته احساس کارډ پیسې موږ ته دغه راته وایي چې ستا ګوتې فرق دی او ګوتو له ځو راځو خرچې کوي هم نشته اریان یو یو نه راله بل نه راله بس ډېر کار خراب دی جي او دې مو منډې راکوي او مسله مو حل کېږي نه په دې باندې موږ ته ډسکس پکار دی بس دغه پکار چې موږ ته شی میله وشي